السلام علیکم ملګرو دوستانو زمونږ نن ډېر درانه میلمانه راغلي دي د چکر په هغه باندې سلسله باندې زمونږ شاه صاحب قاري مولانا عبدالحق صاحب هغوی چې کوم دی دلته راغلي دي او انشاءالله د خپل سفر د خپل چکر آغاز به کوو د دې نه تاسو سره به شیر کوو لږ قاري صاحب څه تاثرات لرئ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس دوستانو ښه حیثیت ښه دی قراري ده بس راووتلو دا قاري صاحب سمیع الله میلمانه دا زموږ میزبان دی د دې خو چکر ته راویستلي وو دا اوس ابتدایي د چکر ځای دی ډېر ښایسته ښایسته منظرې دي انشاءالله تاسو سره مو شریکو الله مو جوړ خوشحاله وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. چکر او سیر او تفریح دا د ژوند یو حصه ده. کله کله همداسې سیر او تفریح پکاري چې انسان ذهن بدلیږي، انسان ذهن ته سکون ملاویږي. همدغه شانتې د انسان په ژوند کې دغه نوې نوې څیزونه وویني. په دغه سلسله کې قاري صاحب راغلی و زموږ د خپلوانو ښکلا ډېر خوږ ژبی همدغه شانتې د ډېرو صفاتو خاوند شاه صاحب حضرت مولانا عبدالحق صاحب هغوی راغلي وو. د هغوی چې کوم دی دغه شان چکر یو ترتیب جوړ کړو. په دغه ټایم کې تاسو ګورئ موږ روان یو د جبڼ په لار باندې چې ډېره ښایسته سیندري وه، ډېره ښایسته یخه هوا لګېده. په موټر سایکل باندې روان وو، موږ مخکې روان وو، شاه صاحب راپسې وروسته روان وو ډېر په خوند باندې. بس په دغه ټایم کې شاه صاحب ګوره زموږ نه مخکې کېږي. بیا یو ځای ته ورسېدو چې دلته سورنګ و، اوبه هغه سورنګ نه چې کوم دی اوبه راتلې ډېر ښایسته سیندري وه. نو دوی ته ما وویل ودرېږو او هلته م بیا تصویران ویسته. دلته چې کوم دی مونږ جبڼ ته ورسېدو او جبڼ کې قاري صاحب ډېره زیاته ګرمي شوې وه. نو قاري صاحب وایي چې زه لا هم خو ډېر بهادر انسان لکه چې تاسو دې اوبو ته وګورئ دلته چې سړی ګوري یېرېږي. قاري صاحب چې کوم دی زموږ نه مخکې شو او ډایرکټ یې چې کوم دی ور ودانګل. ډېره زیاته ګرمي وه او ماشاءالله ډېر په خوند یې چې کوم دی ولامبل. تاسو وګورئ ماشاءالله قاري صاحب ته وګورئ پهلوان سړی دی پهلوان. دا د جبڼ اوبه ډېر یخې او ښایسته مزېدارې اوبه دي. ګوره پرشر کې راځي. تاسو وګورئ بیا دې نه پس ملکنتري ته لاړو دا هم د چکر او د سیر او تفریح یو ځای دی. دلته د بره نه چې کوم دی اوبه راځي په پرشر کې او ډېر